چې خواري به نو وهمي سړی کار نشي کولی. یو ځل یو فلسفي کار یو کس لاړی هغه یو خوروا تیار کړه. خوروا چې تیار کړه خوروا چې وخوړه نو د خوروا په خوا په پیلو کې په کاسو کې خلکو دا خوروا سکله نو فلسفي کور ته لاړی هغه ته دسترخوان ولګو پیالې کې چې خوروا خوړله نو په دې خوروا کې ورته مار ښکاره کېدو. نو چې مار ښکاره کېدو سو هغه ویله لکه ډېر خوروای کړې ده ډېره روټۍ کړې ده اوس که دې سړي ته ویم چې لکه دې کې څه شی دي هغه سړی خفه نه شي میزبان نو څه په ګوټونو باندې لږه اوس کله خو سړی لاړی د شپې سوچ کوو چې هلکه اوس دغه که د مار خوروا را باندې خوړلي زه خو به تباه شم غرق به شم. بس یکدم یې په خېټه کې چې کوم دی درد شو. دا وهم داسې خطرناک شی دی. یکدم یې په خېټه کې درد شو چې درد شو نو هغه فلسفي ډاکټر مو واپس حکیم مو هغه ویل بس پخوا خو یو ډاکټر به دي معلم صاحب به یو معلم صاحب او یو ډاکټر واپس رالی ویل څه چل دی وایي چې هغه داسې ورته نه ویل چې هغه دغه کې مارو وایي بېګا مې چې خوروا خوړلې ده بس په خېټه کې مې درد شوی. هغه د صفا خبرې کوه خپله بیمار یو زمونږ خورواګانې به کې اوس یادې مونږ د باندې روټۍ وخوړله او اوس چې کوم دی دا خبرې کې وایي صفا خبره ته وکړم وایي هغه خوروا کې ما ته مار ښکاره کېدو. نو هغه ورته ویلې چې ګوره بره دا چت باندې شو کتل نو هغه پرې چت باندې یو کاغذ لګولی او په هغې باندې د مار تصویر و خدای دې غر که لاندې پیالۍ کې درته په هغه اوبو کې هغه برنی مار تصویر ښکاره کېدو. یو پوڼۍ وله ورنه کړله یو دوایي م ورنه کړه ویل ښه چې ولکه درد خو مې ټیک ټاک شو. اطمینان سړي له ورکول یو خبره باندې صحیح طریقې سره عزتمندو یو کس پویول وهم نیمه بیماری ده. نیمه خو تا ته بیماري ولګي که نه نیم چې ته وهمي کس یې نو هغه نیم وهم چې ورسره ملګری شي بس 100% بیماري ته ورسېږي بیا مرې. اوس شوګر دی نو او تا ته مثلا ولګېدو او تا یې وهم واغستو نو په دې دنیا کې خو یو انسان ته نه که نه چې تا ته شوګر دی. د دنیا هر ملک کې شوګر شته. بس خلکو نه تپوس کوه لکه شوګر سره کار خلک څنګه کوي او پرې څنګه کوي بس د قشانتم زندګي تېروه هغه هم زندګي تېروي. نور موږ ټول چی نه مال یو وروره وارنټي نشته د دې شي که ته چې زه به ټول عمر روغ یم او ټول عمر به صحیح ما او دا ته یقین وکړه چې کوم کسان ټول عمر 80 کاله پرهیز کوي هغه مري. ځکه نبي اسلام ویلي د دوو څیزونو علاج نشته نه د مرګ علاج شته او نه د بوډاوالي علاج شته. ها خدادات مالی والا سره دا علاج شته که یو سړي مثلا ډېر بوډا شي یو کریم ولګوه نو زه څه نسبه پکې شهزاده ښکاري او یا بوډۍ ښځې ته وایي زه څه نسبه پکې ښایسته ښکاري هم چې مخ وینځي بس واپس مغه شي. نو د دې علاجونه نشته. نو وهم وایي نیمه بیماري ده او اطمینان نیم علاج دی.